حسبنا الله ونعم الوکیل. دا ډیره درنه کلمه ده. د الله په نسبت باندې دا ډیره زیاته اعلی اوچته جمله ده. ابراهیم علیه السلام چې کله کافرانو اور ته گزار کو نو هغه دا خبره وکړه حسبنا الله ونعم الوکیل. هغه دا وی او چې کله نبی علیه السلام خلاف مشرکان چې کله راجمع شو او هغه خپل سازش کو نوم دغه کلمه ویله حسبنا الله ونعم الوکیل. دی وجنه علما فرمایي چې کله په انسان باندې سخت حالت راشي په چا باندې مشکلات راشي یره پی راشي حالات پی راشي نو هغه له پکار داري چې ځان سره دا ورت کوي حسبنا الله ونعم الوکیل. د چا د ظالم سره مقابله رااله ته پوهېږي چې دا مد مقابل زما چې دین دا ظالم دی او دی به ما د نقصان نه رسوي نو بیا په دغه وخت کې د انسان دپاره حسبنا الله ونعم الوکیل د دې ور ډېر پکار دی. علما فرمایي د دې ادنا درجه چې کوم دن 313 پیرې ده درمیاني درجه د دې 1500 پیرې ده او اعلی درجه چې کوم دن هغه 1000 پیرې ده. نو تاسو هم ځان سره دا یاد لرئ چې کله در باندې څه مصیبت راشي مشکل راشي د داسې حالاتو شکار وګرځئ چې په هغه حالاتو کې پوهېږئ تاسو چې زه کمزور یم د مد مقابل مې اوس چې کوم دی نو سخت دی دی به ما د نقصان رسوي یا به ما باندې یره او روب اچوي نو ځان سره یو زر پیرې حسبنا الله ونعم الوکیل وایي الله تعالی به د هغې چې کوم دی نام نشان روکوي طالب الله خیر درکوي. یو هغه دی د سورة توبه اخیری آیت حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت ورب العرش العظیم. حدیث د ابو داود کې راځي کوم بنده چې سحر و پیری دا ځان سره وي حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت ورب العرش العظیم. یو لسمه سپاره کې سورة توبه چې خلاصیږي اخیری آیت دی د دې ډېر برکات دي ډېر خیرونه پکې الله یې ایښي دي ډېر برکتونه دي. نو دا وایي ښه دا ځان سره وایي او دا دام ځان سره وایي د مشکلاتو وخت کې د تنګۍ په وخت کې د مصائبو په وخت کې الله به د لارې کولاوي ښه. نو مسلمانانو حسبنا الله ونعم الوکیل وي الله ولا خو کارساز شو. فانقلبوا بنعمة من الله